ګوره تر اوسه پورې چې موږ یوه مو پکې مسله ووایي د درویه کېدله د هغې نه مخکې ټول ضروري اصطلاحات ټیک شو. اوس دویمه مسله هغه اوقات رجسټر، دویم مقصودي مسله هغه مقصودي عمل فلکیاتو کې زموږ دی هغه تخریج د اوقاتو دی. ټیک ده، د دې کې چې څومره ضروري اصطلاحات هغه مخکې ټول په هغې کې ذکر شوي. د بعض اصطلاحاتو تعلق د جغرافیې سره او د بعضو د ریاضۍ سره جیومټرۍ سره مختلف فنونو سره هغه شوي. اوس اوقات چې روباسو نو اول به د یو وخت د باره زاویه هغه معلومه چې په دغې وخت کې زاویه د شمس به څومره وي، د نور زاویه به څومره وي. د دې مطلب دا دی، ښه مثال په طور ته په دې ځای باندې هغه ولاړ دی، ټیک ده، او په دې ځای باندې هغه نور سهار په دې ځای باندې راوخت داسې ځي که نه، بیا داسې راځي که نه، پوه شوې. نو چې په سهار کې دا نور کوم ځای له راشي نو فجر صادق وکېږي. په هغې کې مو وویل چې دوه قوله دي پکې، یو دا چې د دې افق نه 18 ډیګرۍ دی لاندې راشي، په دغه ټایم کې به څه وي؟ فجر صادق وي. یو قول پکې دا دی چې نه 15 ډیګرۍ نه راشي بیا به څه وي؟ ٹھیک شو نا. بیا د دې ځای نه دا نور خو دې چې را روان دی که نه، داسې به راځي چې کله دې ځای له دلته راورسي 90 خو دا دی که نه، او .833 90.833 دا به طلوع د افتاب به وشي، طلوع افتاب. ٹھیک ده، بیا به دا نور د دې ځای نه بعد به بیا راځي 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 ان تر دې چې دې ځای له راورسي نو دا به بیا څه شي؟ نصف النهار. او د نصف النهار نه بعد به بیا کوم ټایم شروع شي؟ ماسپښین. ٹھیک ده، اوس د دې ځای نه بعد به بیا د دې چې راځي 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 د دې سي سوری فیع الزوال سوری یو شو، او د دې سیز دوه مثله سوری چې نور شي نو بیا به کوم یو ټایم به شي؟ مازدیګر ټایم به شي. ټیک شو نه، چې د سوری د هر شی دوره شي چې فیع الزوال نه علاوه هغه دوه مثله چې کوم یو سیز تا دلته دغه کړی، مثال یو میټر لخته دې ځوړنده کړې ده، ټیک شو نه، په ځمکه کې دې ښخه کړې ده چې د هغې به سوری هغه مثلین شي سوا د فیع الزوال نه، نو بیا به د مازدیګر ټایم شروع شي. بیا به دا نور داسې راځي راځي بیا خو چاته ودرېږي نه که نه، دلته به راځي راځي چې دې افق له راورسېد او د افق نه لږ همته کې کته شي چې 90.833 دا به بیا غروب افتاب وشي. او غروب افتاب تقریبا مغرب ټایم دی که نه، ٹھیک ده. بیا مو ویلو دا نور به بیا کته راځي، دلته به 12 ډیګرۍ له راورسي. څو ډیګرۍ له؟ 12 ډیګرۍ له چې راورسېږي. دې په باره کې دي چې 12 ډیګري شو نو بس هغه څه چل وشو؟ هغه شفق احمر چې دی هغه غروب شو. شفق احمر څه شو؟ غروب شو. ٹھیک شو نه؟ شفق احمر پورې هغه د ماښام مونځ په کار ده چې دقې پورې وکړلی شي. ٹھیک ده، د دې 12 ډیګرۍ نه بیا دې په کته باندې راځي نو چې دلته 15 ډیګرۍ له راورسي. څو له راورسي؟ د دې ځای نه 15. د دې ځای نه که شمارې بیا به 105 کېږي. وګوره دې ځای نه شمارې نو څه وایي؟ 15. چې 15 ډیګرۍ له راورسي نو مفتي رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه فرمایي چې د عشاء وقت شروع شو. د عشاء وقت شروع شو. ٹھیک شو نه؟
ولیکن نور علما وایي چې د عشاء وخت لا نه دی شروع شوی، بلکې چې دی د 15 نه 16 راشي 18 نه راشي نو بیا څه ټایم شروع شو؟ عشاء وخت شروع شو. ٹھیک ده؟ دا څوک چې بیا 18 ډیګري وي لکه مفتي شفیع رحمت الله علیه یا هغه بنوري صاحب یا نور علما ډېر شي، نو هغوی بیا وایي چې دا شفق احمر چې وي دی د 15 پورې وي او د 15 نه بعد بیا شفق ابیض شروع شي او شفق ابیض په 18 باندې غروب شي نو ماسخوتن ټایم شروع شي. ٹھیک ده؟ او رشید احمد لدیانوي رحمت الله علیه لیکلي چې نه په 15 باندې شفق ابیض غروب شي نو ماسخوتن ټایم شروع شي او د 15 پورې دغه د شفق احمر ټایم وي. په دې کې څه ورسېدل؟ اوس په دې ټولو اوقاتو کې د فجر او د عشاء د هغې زاویه زموږ سره معلومه ده چې څه شی نه 18 تو څوک د 15 مطابق روباسي نو بیا د 18 مطابق. ٹھیک شو نه؟ بیا اوس کم زموږ دپاره مناسب ده نو موږ دلته په فلکیاتو کې به صرف د هغې چل یو بل ته ښیو که نه چې په 15 دسې رایستل شي په 18 دسې. اوس بیا په کار کومه یوه ده د هغې بهترینه طریقه دا ده زموږ کومې غټې ادارې دي، کوم مشران مفتیان دي چې موږ هغوی ته هغه رجوع په دې کې وکړو چې یاره جي موږ د دې خپلې علاقې دپاره د 15 ډیګرۍ مطابق هغه نقشه برابر کړو د 18 مطابق. ٹھیک شو؟ لکه مثال په پوره هندوستان پاکستان کې عظیم اداره زموږ دارالعلوم دیوبند ده. دلته په پاکستان کې جامع اشرفیه ده، کراچۍ فاروقیه ده، نیو ټاون دی، دارالعلوم کراچۍ ده، دلته دغه ده حقانیه ده. ٹھیک شو نه؟ دا لوی ادارې چې د دې مفتیانو ته سړی پتو ورېږي چې یاره جي کومه به مناسب وي نو د عمل لپاره د موږ بیا عمل د موږ د هغې د فتوې مطابق کوو. پوه شوې؟ طریقه چې ده نو هغه یې دغه ده چې د 18 هغه داسې رایستل شي نو 15 هغه داسې رایستل شي. د فجر او د عشاء زموږ سره هغه زاویه متعینه ده چې څه شی دی 18 نو چې د سبت الرأس نه شمارې نو بیا څه شی 108 یا بله څه شی 105 یو شو. بل غروب افتاب او د طلوع افتاب، طلوع و غروب افتاب د دې لپاره زاویه متعینه ده چې څه شی دی 90.833 بس. پوه شوې؟ بل د مازدیګر دپاره څه ده؟ د مازدیګر زاویه روزانه بدلیږي. دا زاویې چې دي دا نه بدلیږي، په ځای باندې وي. ٹھیک ده؟ او د مازدیګر زاویې چې ده زاویه شمس هغه روزانه په بنیاد باندې څه کېږي بدلیږي. نو اول به موږ د اوقاتو رایستلو نه اول کوشش به دا کوو چې د مازدیګر زاویه راوباسو، ځکه چې د مازدیګر وخت پکې نه راوباسي نو بیا خو کار نیمګړی دی که نه. اول به د عصر زاویه راوباسي. عصر بیا زموږ سره 2 عصرونه دي، یو عصر اول یو عصر ثانی، یا مثال یو عصر حنفی او بل عصر شافعی. عصر شافعی یا د صاحبینو په نزد یا د حنابلو په نزد داسې دي چې د هر شي سوری سوا د فیء الزوال نه یو مثل شي، او حنفی عصر هغه دا دی چې د هر شي سوری سوا د فیء الزوال نه 2 مثلین شي. ٹھیک شو نه؟ موږ فتوا د احناف علماو په څه باندې ده؟ په مثلینو باندې. ٹھیک شو نه؟ د عصر ثانی د دې زاویې به عصر اول زاویې هم راوباسو، عصر ثانی زاویې به راوباسو، د هغې مطابق به اوقات هغه معلوموو. پوه شوې که نه؟ زموږ دپاره د ټولو نه اول څیز اوس څه پکار دی چې د عصر څه وکړو؟ زاویې عصر هغه راوباسو. ٹھیک ده؟ دا زاویه عصر چې دا موقوفه ده په یو بل شي. هغه بل شی ده چې موږ اول د هر شی سایه اصلي معلوموو. څه شی معلوموو؟ سایه اصلي یا فیء الزوال جوړ کړو. فیء الزوال
ټول اول به اوس معلومو فیق الزوال سورې ټیک ده او د هغې په مدد سره به بیا د عصر زاویې روباسو چې د عصر زاویې مې روباسله نو ټولې زاویې حاصلې شوې بیا به پسې اوقات روباسو ټیک شوله اوس د فیق الزوال رایستلو طریقه څه ده یوه طریقه یې دایره هندیه ده یو طریقه یې څه شی ده دایره هندیه خو لیکن د هغې کار لږ اوږد هم دی او لږ هغه مشکل هم دی لږ ټایم پرې ډېر لګي مشکل خو دومره نه دی خو لیکن څه دی او مشکل بیا په دې معنا دی چې ډېر ټایم به دې پکې صرف کېږي انتظار به کې نو انتظار خو ځان له یو مشقت دی ٹھیک شو نه په هغې کې وخت ډېر لګي د دغې وخت د بچاو دپاره د فلکیینو بیا هغه خاص قاعدې مقرر کړي دي چې په هغې کې وخت هم نه لګي او مشقت پکې هم نشته خو ډایرکټ په هغې قاعدې په بنیاد باندې سایه اصلي د روزانه په بنیاد باندې رامعلومول ٹھیک شو نه نو قاعده ورله دا ذکر کړي د په دې لیست کې یو بل دغه هم لیکلی د اشراق زاویه څه زاویه د اشراق دپاره څه زاویه یې اخیستې 88.6 د دې مطلب دا دی که نه چې سحر کې د انور 18 یا 15 شو نو سحر شو چې طلوع د شمس 90.833 له راغی نو بیا څه شو طلوع شمس شو ٹھیک شو طلوع شمس نه بعد چې کله د نور چې دی چې دا 88 له په 90.833 و نو چې 88.6 لري لږ د دې ځای نه یو ډیګرۍ نیمه وره شو که نه چې د دې ځای نه مې تا ډي کېښودو نو 88.6 جوړېدو چې دقه ټایم شو دا د اشراق وخت دی دا څه شي وخت دی دا د اشراق وخت یعنی د 90.833 نه بعد به مونځ بس کې او 88 څه شی چې نور راورسېد اوس په د اشراق وخت کې دغه به د ټول مکروه په دغه ټایم کې به مونځ نه کېږي خو چې 88.6 له ورسېد نو بیا به څه وکړي بیا به مونځ شروع پوه شوله بل یو ټایم یې به کوم راغستی عصر مکروه عصر مکروه دا داسې تاسو به په قدرۍ کې یا په هدایو دي کې به ویلي چې د مازدیګر دا وخت چې دی دا دوه قسمه دی یو کامل وخت دی یو ناقص وخت دی یو کامل دی او یو ناقص دی ٹھیک شو نه نو دغه ناقص وخت چې وي په دې کې دقه د عصر یومیهي پکې ادا کېږي یو بل لمونځ پکې بیا نه ادا کېږي ٹھیک شو نه دغه ناقص وخت چې دغه مکروه وخت دی دا څه وخت شروع کېږي ٹھیک ده نو د هغې هغه زاویې راته ذکر کړي چې دا 87.7 ته چې کله نور ورسي یعنې دا نور داسې راتلو دې ځای ته راورسېد چې دلته هغه زاویه د څو جوړېده دا زاویه دا د 87.7 ډیګرو جوړېده چې 87.7 له ورورسېد بس مکروه وخت شو هغه ناقص وخت شروع شو ناقص وخت څه شو شروع شو ٹھیک شو نه بیا یو فقهي مسله هغه ده چې کله تا د سحر لمونځ کوو په تا باندې طلوع د افتاب وشوه په ورځ به لمونځ ختموي نو په دې وخت کې ناقص وخت نشته په دې کې یا کامل وخت دی یا فاسد وخت دی ٹھیک شو نه مازدیګر په دې کې داسې مسله ده که تا د مازدیګر لمونځ د دې ځای نه مازدیګر شروع شوی دی او ته په کرکټو مرکټو کې اخته یې او نی کې او دې ځای له راورسېدې ٹھیک شو نه او په دې وخت کې دې بیا کوه ٹھیک شو نه په دې ټایم کې دې بیا د مازدیګر دا لمونځ کوه نو لا دې سلام ګرځولی نه و چې در باندې غروب افتاب وشو به سلام ګرځې نه دا خپل لمونځ به څه کړي پوه شوې یا مثال په طور په دې ځای کې دې کوه او ناقص ته باندې شروع شو نو داسې نه چې ناقص شروع شو مکروه وخت شروع شو نو سلام ګرځې نه بلکې لمونځ دې څنګه
پرې دې څه پوه شو دا ټول زاویو مطابق هغه وختونه بیا وباسو ټیک ده. اوس د ټولو نه اول ده چې سایه اصلي معلوم کړو. څه معلوم کړو؟ سایه اصلي. دا وران کتو د سایه اصلي دپاره په دې مونږ ته یو قاعده ذکر کړي چې د دې قاعدې په بنیاد باندې هغه دا را معلومیږي. بیا به د دې قاعدې اثبات کوو چې دا قاعده دوی جوړه کړې څنګه ده. دا قاعده یې جوړه کړې څنګه. دا قاعده ده چې 10 څه شی دی پسې بیا تیټا بی منفي ډي 10 تیټا بی منفي ډي. دلته راشه دا ساین او کاز او ټن خو پېژندلي دي که نه. بل د دې بی نه مراد هغه د عرض البلد. د بی نه مراد څه شی دی؟ عرض البلد. دې کې څه پوهېږي؟ د بی نه مراد څه شی دی؟ عرض البلد. او د ډي نه مراد دی ډیکلینیشن آف سن یعنی میل الشمس. ٹھیک شو نا. نو عرض البلد به ته د خپلې علاقې ذکر کوي. عرض البلد چې د کومې علاقې اوقات روباسي د هغې ځای عرض البلد. او میل الشمس چې دی که نه د ټولې دنیا دپاره یو شان دي. ټولې دنیا دپاره یو شان روزانه ښه. لکه نننۍ ورځ اوقات روباسي نن که ته په هر علاقه کې وخت روباسي او میل الشمس باقی وي. سبا چې روباسي بیا به بدلي که خوا که په هر علاقه کې روباسي. زمونږ عرض البلد څه شی دی؟ 34.5155 یا 514 چې کوم لګي. دې کې اصل کې دې نه بعد چې کوم انسان که نه که هغه د 5 نه کمه وه جو ورانه یې کا او دلته سمه سیوا کوه. اگر د 5 نه سیوا وه هغه ورانه کا یا 5 وه د 5 نه سیوا وه یو ورانه یې کا او دلته یو انسان سیوا کا. اخوا 4 راځي نو د هغې نه اخوا بیا بل څه راځي نو هغه ته وران کوو نو دی به دی 5 کا. که 4 دن به ورسره فرق پرې باسي په اوقاتو کې به چېرته سیکنډ 2 پکار شي. ټیک ده. د نننۍ ورځې چې اپریل دی که نه چې اپریل دی که 7 دی چې اپریل. نننۍ ورځې میل الشمس څه شی دی؟ 6.603. په دې کې به بیخي غلطي نه کوئ ښه. بیخي صحیح 6.603 دا نننۍ میل الشمس دی. ټیک ده. دا به موږ داسې وګورو. سایه اصلي چې ده مثال دا په اس سره ظاهرېږي. سایه اصلي یا فیع الزوال اس نه نامعلوم. که اس نوم ولورکې که بل ولورکې ستا خوښه ده. ټیک شو نه. د دې د معلومولو دپاره دغه قاعده شوه. اوس داسې وکړه 10 راوړه او د بی په ځای باندې څه شی ولیکه 34.515 منفي د ډي په ځای څه ولیکه 6.603. اوس دا په کیلکولیټر باندې وواسطه 34.515 نه دا منفي ده. غلطي به پکې نه کوئ ښه. دغې دغه باندې خلکو موږ ساده دقه نه دقه صرف حل کړه. 34.5 څه جواب راغلی دی نه؟ 27.912 وشو. اوس 10 ده 10 وخاول او بیا به 27.912 وخه. 27 9 1 2 0.529 څنګه 0.529 0.529 2
2 9 دیجیے 9 دلته 2 2 9 7 وشوله د دې مطلب دا دی چې چېرته تا په یو همواره ځمکه باندې 1 میټر لخته خخه کړې ده نو د هغې د ستا د نصف النهار په ټیم کې په 6 اپریل باندې ما د هغې سوری 100 میټر وي 0.5 ٹھیک شو دا 0.5 2 یا 5.29 لیکن 9 ته ورانه وي 5.3 کوئی بھی کنا 5.2 په 100 کې نو یعنی نیم میټر څه شي په 1 میټر کې 100 سانتي میټر وي نو چې په سانتي میټرو کې معلومه ده کې په 100 کې ضرب ورکړو دا په میټرو کې راشي او په سانتي میټرو کې روباسي 52.974 که په نننۍ ورځ په دې ځای کې تا هغه 1 میټر لخته په ځمکه کې خښه کړې ده نیغه لخته په همواره ځمکه د هغې سوری به 52.972 چې دغې ته یې سوری ورغی دا نصف النهار نصف النهار کې به 100 سانتي میټر سوری 52.972 904 یا 902 دغه چې څه دی پوه شوې بې که په میټرو کې معلومه چې 1 میټر لخته ده نو تقریبا لږ د پاسه نیم میټر به د هغې سوری سایه اصلي به دې سوری نیم میټر او که په سانتي میټرو کې معلومه نو 52 سانتي میټر وي 52.9 یعنې تقریبا 53 ته نږدې 53 سانتي میټر پوه شوې بې که بالفرض 1 فوټ لخته ده نو بیا به 0.529 فوټ دقه به یې سایه اصلي بیا چې په 1 سانتي میټر کې ملي میټر سوري جو هغې ملي میټر معلومه جو بیا ولا په بل ځای کې ضرب ورکړو ٹھیک شو نه د نننۍ ورځې زموږ سره هغه دا په میټرو کې دا زموږ سره سایه اصلي معلومه شو سایه اصلي زموږ سره څه شوه دا معلومه شو دا ټول سایه اصلي دا د سایه اصلي لپاره څه شوه فارموله شوه د هغې لپاره یو کلیه شوه چې ټین تیټا بریکټ بی منوي ډي بریکټ د بی نه مراد عرض البلد او د ډي نه مراد میل یعنی ټین تیټا او عرض البلد منوي میل شمس شو نه دا عرض البلد نه چې میل شمس منوي کې او د هغې 10 رو باسي دغه وسایه اصلي دغه وسه شوي سایه اصلي دا فارموله دي جوړه کړې څنګه ده هغه داسې ګوره توران کتو دا برم ورانه داسې ګوره داسې مثال په طور په دې ځمکه باندې تا دلته دا 1 میټر لخته دې بیسه کړه 1 میټر دا دې جوړه کړه پوه شوې اوس دا علاقه چې ده دې ځای باندې چې د دې علاقې عرض البلد څه شی دی 34.5 د دې 34.5 مطلب څه دی د عرض البلد مطلب څه دی خط استوا نه 34 دقه چې مونږه د خط استوا نه په کوم ځای پراته یو 34 ډیګري په دې ځای باندې خط استوا دلته راځي دا خط استوا بالفرض ٹھیک شو نا نو موږ د خط استوا نه په څو پراته یو 1 2 3 4 5 6 داسې پسې راځه د قطب شمالي پورې 90 دلې دي که نه نو موږ یې په 4.5 پراته یو ٹھیک شو نا او میل شمس ته وایي د نور میل چې سوره وي د دې مطلب څه وي چې دا نور په دغه ټیم کې به کوم ځای دی په دغې عرض البلد دی که نه نو چې د نور میل زموږ سره 6.03 دی یعنې 6 ډیګرۍ دی د دې مطلب څه دی چې دا نور
د دې دا معدل النهار شو کنه دا په ځمکه باندې خط استوا او دلته څه شی دی معدل النهار د دې مطلب د دې چین میل مطلب دا دی چې دا نور د معدل النهار نه سوره دی خو دی دوره دی خو پوهېږې به که نه اوس ګوره زه تا ته وایم د ده نه د دې دیوال نه راواخله دغې دیواله پورې دا فاصله چې ده دا 20 فوټه ده دا څو فوټه ده 20 فوټه ده د دې ځای نه راواخله او د دې ځای پورې دا فاصله چې ده دا 15 فوټه ده دا څو فوټه ده 5 فوټه ټوټل څومره ده 20 او دې ځای نه دې ځای پورې څومره ده نو د دې ځای نه پاخوا به څومره وي 15 به نه وي نه پوهېږي نو چې د خط استوا نه زمونږ پورې فاصله زاویه‌ایي فاصله 34.5 ده او چې دې 1 2 3 راځي نو په 6 باندې څه دی نور دلته میل شمس پوه شوې به نور په دې ځای دی نو زمونږ او د ده په منځ کې فاصله څومره شوه د دې ټوټل عرض نه چې دا منفي وو که نه 28 دا خو هغه ټوټل عرض البلد وو که نه او دا څه شی دی میل شمس نو د دې دیوال نه دغه ځای پورې معلومه ده چې 20 فوټ فاصله ده او د دې ځای نه د انتفاعي د دې سره پورې معلومه ده چې 5 فوټ ده نو د باقي به څنګه معلومه خو د ټوټل نه دا 5 منفي که نه ټوټل نه دا منفي که جو معلوم شي که نه د خط استوا نه زموږ پورې 34.5 او د خط استوا چې مخامخ په معدل النهار دی د هغې نه نور په 6.6 دی نو چې د دې نه هغه منفي کو چې زموږ او د نور په منځ کې به زاویه‌ایي فاصله معلومه شي که پوه مې نه شوې به دی پوه شوې نو اوس په دې ځای باندې نور دی ټیک ده اوس دا معلومه شو چې نور په دې باندې دی خو اوس دا نور چې په موږ باندې دلته رڼا راپرېږدي چې دی خپلې شعاګانې راپرېږدي که نه نو دا سایه اصلي زموږ سره جوړېږي دا څه جوړېږي سایه دا به معلومو چې دا څرنګه ده چې دا څومره اصل مقصود دی خو دغه شی دی که نه په دې مخکې لږ طریقه خو پوه شوې که نه دغه مخکې طریقه اوس راځو دې ته ګوره اوس دا یې زموږ سره یو مثلث ده دې دا 1 میټر لښته او دا ځمکه او د دې سوری دې نه زموږ سره یو مثلث جوړ شو که نه دا زاویه خو موږ ته معلومه ده چې دا څو درجو ده په دې کې غوړو شکل شته دا یو ضلع یا یو بازو د دې مثلث دا راته معلوم دی چې دا څومره دی یو ټیک شو نه او دریم دا شی به معلوم وکړه چې دا زاویه ما معلومه کړه نو بیا به موږ دا سایه اصلي معلومولی شو پوه شوې او د دې زاویې دلته چې وګورئ دا لکه دا موږ دا لښته ځوړنده کړې په اسمان کې د دې د پاسه بر څه شی دی سر دې سمت الراس نه ښکته سمت القدم وي که نه ټیک نه نو ګوره دا دې چې ستا سره داسې دلته یو بل مثلث هم ګویا کې جوړ شو که نه ټیک ده د دې نور او د دې سمت الراس په منځ کې دا یو قوس غوندې کسې جوړ شو لکه دلته که یې جوړی که دلته یې جوړی که دلته یې جوړی که بل ځای کې دا یو شی داسې جوړ شو که نه دا موږ ته معلوم شوی دی چې دا څه برابر دی دا د بی منفي ډي برابر دی چې د عرض البلد نه څه منفي کې میل شمس دا څه شی دی دا بی منفي ډي نه دی دا بی منفي ډي دی که نه بی دا ټول او ډي دا دی بیا هغه باقي درته اوس که عرض وي بیا خو بی منفي ډي خو دی که نه ټیک ده دا بی منفي ډي دی نو دا یو څه شو دا بی منفي ډي شو که نه نه پوهېږي پوه شوې
اوس راشه وګوره دا زاویه او دا زاویه دا کومې زاویې دې ته څه نوم وویل دې ته رأسي زاویې وایي هلته وګوره ته وایي ٹھیک شو نه دې ته کومې زاویې وایي رأسي زاویې ورته ان ویلو ماته مې دا به په کار راځي که نه دغه دا کومې زاویې دي رأسي زاویې رأسی دو غیر ہم خط شعاع نیز خطوط یا قطعات خط کے مشترکہ سرے کو رأس کہتے ہیں رأس گویا دو ہم رأس غیر متصلہ زاویے رأسی زاویے کہلاتے ہیں ایک دوسرے کے پشت پر بننے والے ہم رأس بھی رأس بھی مشترک دیں گے نا او غیر متصلہ غیر متصله دا چې یو بازو یو مشترک نشته د دې دا یو بازو دی د دې دا دی د دې دا دی د دې او بیا وروسته وایي چې رأسي زاویې دواړه صحیح یو نو یو خو دا موږ ته معلومه دا بي منفي ډي نو دغه او دا یو شی دی دا بي منفي ډي ګوره یو مثلث دی دې کې دا زاویه مثال د 90 ده دا که ته په هر ځای کې شمارې دا به صحیح پوه شوې پې دا بي منفي ډي نو دا یو هم څه شوه بي منفي ډي نو په دې مثلث کې موږ څو څیزونه معلوم یو راته 90 زاویه دا معلومه یو میټر دا معلوم یو راته دا زاویه معلومه شو چې دا څه شی ده بي منفي ډي چې کله په مثلث کې تا 3 څیزونه معلوم وي نو باقي 3 معلومولی شي که نه بلکل یې معلومولی شي اوس اول نسبت ساین هم ویلی و که نه ساین تیټا برابر د چای متقابله بټه وتر که نه نو په دې باندې د دې زاویې متقابله دا یو ده وتر یې دا دی دا خو دواړه نامعلوم دي په دې باندې دا زموږ په کار نه راځي په دې ځای کې دویم نسبت زموږ سره څه و کاز ٹھیک شو نا کاز تیٹا برابر ده چا متصله بټه وتر نو د دې زاویې متصله دا دا وتر دا دی زموږ کار خو دې سره دی دې سره خو نه دی په دې باندې زموږ کار دریم نسبت را سره ټین تیټا برابر ده چا متقابله بټه ٹین تیٹا برابر ده چا متقابله بټه متصله او متصله دا وګوره د دې متقابله څه شی دی دا یو دی او متصله څه شی دی متصله راځي یو میټر دی معلوم دی تیټا معلومه ده چې بي منفي او فقط متقابله چې سای اصلي ده هغه نه معلومه ده که نه دا غیر معلومه ده داسې به د دې د حل کولو طریقه ویلې وه که نه چې هر یو ځای کې به خپل خپل چې څه مقدار وي هم ولیکي نو 10 تیټا څه شی دی بي منفي ډي نه ده بي منفي ډي بس مساوي متقابله بټه متقابله خو معلومه وو متقابله بټه متصله را سره څو ده 1 میټر دی که نه دا 1 چې د چا نه ښکته راشي که نه بالکل کلي کولو د اړو ضرورت نشته نو ګویا کې 10 تیټا بي منفي ډي برابر ده د چا پوه شوې د 1 چې د بټې نه لاندې راشي زه دا ته وایم چې یو روټۍ ده یا 10 روټۍ دي او په یو کس یې تقسیم کا نو څو به وله ورکړې 10 واړه روټۍ به وله ورکړې خبر به ختمه شي پوهېږي پرې یا که نه یې پرېږدې نو مه یې پرېږده د دې ځای دا په حالت د تقسیم کې د دې خوا یې راواړوه حالت د ضرب ته به شي که نه نو 1 به چې په څه شي کې ضرب ورکړي نو څه شی ترې راشي حقه شی نو دغه شی ترې راغی پوهېږي پرې که نه دا قاعده چې دوی جوړه کړې ده د دې دا زاویه چې معلومه کړه پیکس اصلي به معلومه شي که دا زاویه په دقیق دا کلیه په دې انداز باندې جوړه کړې ٹھیک ده
چې د عرض البلد نه موږ میل الشمس منفي کو زمونږ سره د نور او د سمت الراس او د نور په منځ کې چې کومه زاویه‌یي فاصله جوړه شوه معلومه شوه که نه ځکه موږ د خط استوا نه په 34.5 زاویې سره پراته وو دا ګورئ چې د فوټونو د قدمونو یا د کیلومیټرو فاصله نه دا زاویه‌یي فاصله موږ چې د خط استوا نه په 34.5 شو داسې کیلومیټر میلونه فوټونه میټرې نه دي دا زاویه‌یي فاصله یعنې په 34.5 زاویه باندې پراته یو په 34.5 زاویه باندې پراته یو او د خط استوا نه نور چې و هغه په 6.6 زاویه باندې پروت چې د 34.5 نه دغه 6.6 منفي کو نو زمونږ او د نور په منځ کې به زاویه‌یي فاصله معلومه شي که چې زاویه‌یي فاصله معلومه کړه دا زاویه معلومه شوه که نه دا او دا خو یو شی دی دا زاویه معلومه شوه نو دې زاویې د معلومولو سره راته دا یو معلومه شوه ځکه چې دا دواړه کومې زاویې دي رأسي زاویې او رأسي زاویې په دنیا په مخ په کوم ځای کې چې دا الله تعالی یو شان پیدا کړي دا په مقدار کې صحیح یو شان نو چې دا معلومه شوه نو دا مثلث چې جوړ شو په دې کې څو څیزونه معلوم شو درې چې درې معلوم شول نو اوس دا څلورم اصل سایه اصلي زموږ مطلوب ده که نه دا به معلوم او دا د 10 په نسبت سره معلومیږي ٹھیک شو نه د 10 تیټا نو تیټا راته معلومه ده او د دې زاویې دا بازو چې کوم دی چې کوم متصله ضلع ده هغه معلومه ده چې 1 میټر ده او دا متقابلانه ده معلومه که نه چې زموږ د سایه اصلي ده دا به د نسبت سره معلومه پوهېږې په دې خبره وشوله دې شي اوس دا ورانوله بل راشي دی بیا د مازدیګر زاویه معلومېږي څه معلومېږي د مازدیګر د مازدیګر هغه عصر حنفي چې دی هغه 2 مثله دی که نه ټیک شوله نو د دقې سره د دغې سره هغه 2 جمع ده 2 سره څه ده دا لخته چې تا په دې ځمکه باندې خښه کړې ده 1 میټر دی خو خښه کړې ده که نه نو سوری چې مثلین به د دې سوری څو دی 2 میټره وایي که نه سایه اصلي پسې واو سوری به یې څو وایي 2 میټره چې هغه 2 میټره د دقې سره جمع کېږي او ورسره د مازدیګر هغه سوری راوځي د هغې هغه زاویه درته ذکر کوي د هغې هغه طریقه چې کومه ده چې د مازدیګر د زاویې طریقه هغه کلیه چې کومه ده هغه یې څرنګې ثابته کړې نو دقه طریقه یې ده خو لږ معمولي بدلون دی ٹھیک نا کتاب ته ګوره دی راځو راځه ګوره किसी भी नमाज का वक़्त मालूम करने के लिए हमें चंद चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है फिर इन मालूमात के ज़रिए हम मजहूल वक्त नमाज तक पहुँच सकते हैं ये तो खवा की रहे हाँ ज़ड़प होगा दावा सा मकसूदी खबरी थी का ना जो मालूमात हमें दरकार होगी वो ये है नंबर 1 जिस मकाम के औकात सलात मालूम करना है इसका अर्जुल बलद जिसको हम बी से ताबीर करेंगे मेरा तो भी ना अव्वल दा अर्जुल बलद मरद मालूम वही बल इस दिन का मेल शम्स जिसको हम डी से ताबीर करेंगे द्वय विषय वर्तक मालूमी मेल शम्स और द्रेम जाविये शम्स जिसको हम ए से ताबीर करते हैं अगर जाविये शम्स पर ए सर दागे न ताबीर की अगर दम सही मालूम द मास्कुतन और द सहर और द तुलू द गुरूब और द असर मकरूह द इशराक द टोली जाविये को मालूम ही दी दा यव सिर्फ द माजिगर चिता न द मालूम खुश भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि सुबह सादिक और इशा के लिए ज़ाविये शम्स 18 या 15 दर्जे ज़ेर उफ़ुक़ दिया जाता है जो हमारे सिमतुर्रा से 108 या 105 दर्जे दूर शुमार होगा इसलिए कि सिमतुर्रा से उफ़ुक़ 90 दर्जे है
تو 90 جمع 18 مساوی 108 یا 90 جمع 15 مساوی 105. بل طلوع اور غروب کے لیے زاویہ شمس 0.833 زیر افق لیا جاتا ہے جو سمت الراس سے 90.833 بن جائے گا. دې ځای نه چې علي دغه وختي چې مې دا نقشه جوړه کړه د افق نه چې علي 0.833 وګو د سمت الراس نه علي د سمت الراس نه د افق پورې خو بیا 90 درجې وي که نه نو بیا به 90.833 او دا 0.833 پسې ولې سیوا کړو بیا وجن ویلی وکړه دا 0.833 دا د 50 دقیقو برابر دي. ٹھیک شو نه او په دې کې 90 چې راشي خو د نور منځ راشي د نور سره راشي منځ راشي او چې نور منځ افق ته مخامخ وي نو د غروب نه وایو یا چې دلته منځ ته راشي نو طلوع خو ته نه وایو بلکې طلوع دی نه مخکې شوي او ټوټل جرم شمس دا د 32 دقیقو برابر دی. نو چې منځ راغی نو 100 دقیقې نورې پکار دي چې دا نور بیخي پټ شي 16 32 په منځ کې 16 دقیقې د 90 سره نور جمع کړي. ٹھیک شو خو بیا موږ ته نور به راښکاره کېدو چې الله تعالی په دې فضا کې هغه نمی پیدا کړي مختلف ذرات هوای پیدا کړي او هغه نمی او ذرات زموږ نظر څه کوي تیرچا کوي داسې کږوي پوه شوې پې سوری کږوي نو ده راته وي چې 34 دقیقې کږوي بعضې خلک وي 35 بهرحال 100 دقیقې کږوي 34 دقیقې نو چې نور د منځ چې افق له راشي د هغې نه 16 دقیقې نورې پکار دي چې کته لاړ شي خو بیا هم ښکاري 34 نور پکار دي چې دا نور ښکته لاړ شي الو به بیا پټ شي غروب افتاب به الو وشي نو 34 او 16 څو شي 50 دقیقې او 50 دقیقې چې دي دا چې اشاریي نظام ته ور بدل کې دا برابرېږي د 0.833 نو ځکه وایو چې غروب افتاب یا طلوع افتاب بکیږي په 90.833 باندې. ٹھیک نا. نماز اشراق کے لیے زاویہ شمس اے سمت الراس سے 86 لیا جاتا ہے. ٹھیک شو نا د سمت الراس نه چې د اشراق هغه زاویه اخلي نو که د سمت الراس نه نالي د دې افق نه اخلي نو بیا خو په بره باندې هغه څه به راشي 1.4 به راشي چې د دې ځای نه چې مثال په طور دا به نور هغه تګ دی که نه نو چې 1.4 له راورسي نو الو به بیا څه شي د اشراق ټیم به شي اشراق مونځ کولی شي بیا. ٹھیک ده وګو د دې ځای نه شمارې نو دا 1.4 د 90 نه منفي که نه نو د هغې طرفه به شمار شي. ٹھیک ده نو چې 1.4 د 90 نه منفي کړي نو څه به دې نه جوړ شي 88.6 دغه اشراق لپاره. بل غروب آفتاب سے پہلے عصر مکروہ وقت معلوم کرنے کے لیے زاویہ شمس اے دا بسورہ خونو 87.7 نور غرمه په دې ځای و راغی 90 دې ځای راځي که نه خو دې له لا نه راغلی دلته په 87.7 باندې و چې د مازدیګر هغه مکروه وقت شروع شو هغه ناقص وقت څه شو شروع شو. اوس راشي بعض کلیات میں زاویہ شمس کا اعتبار سمت الراس سے نہیں بلکہ افق سے کیا جاتا ہے. بعضې کلیې داسې دي لکه یو کلیه به راځي دی به ویو موږ ته او په هغې به موږ ټیمونه راوباسو. ټیک ده هغې کې د سمت الراس نه شو هغه حسابونه نه کوي بلکې د چا نه یې کوي د افق نه. هلته به بیا د فجر صادق او د عشاء لپاره 108 نه لې بلکې منفي 8 والے ځکه د افق نه لاندې منفي که منفي 8 والے او د طلوع او د غروب د باره به 90.833 نه لې بلکې منفي 0.833 والے او د اشراق د باره به بیا 88.6 نه لې بلکې 1.4 والے او د عصر مکروه د باره به بیا سالي 87.7 دا به نه لې بلکې څه شی والے 2.3 والے سمانه 2.3 دلته په دې باندې لیکلي دي که زاویه شمس السمت الرأس حساب نو بیا دا او که زاویه شمس
افق استعمال نو بیا به دا اخلي ٹھیک ده دواړو کلیو باندې وختونو وباسو بل ټیپ چاش کا مستحب وقت طلوع آفتاب اور نصف النہار عرفی کے ٹھیک بیچ کا وقت ہے چاش ته مانځه د ساخ دا موز چې ورته وایي که نه د دې هغه خپل هغه مستحب وقت یې کوم وي دی وایي طلوع آفتاب نه رواله تر نصف النهار عرفي پورې طلوع آفتاب نه رواله تر نصف النهار عرفي پورې عرفي کې ټیک بیچ کا وقت د طلوع آفتاب نه د نصف النهار عرفي پورې چې دا څومره وقت جوړیږي د دې مینس د دې څه شي هغه مینس لکه بالفرض طلوع آفتاب 6 بجې وشو او نصف النهار په 12 بجې دی نو ټوټل څو ګنټې شوې نو منځ څومره راځي 3 د 6 سره 3 جمع کړو څو 9 باندې چاش مستحب وقت 9 باندې چاش صحیح دا بالفرض ٹھیک ہے نور بھائی تو بھی اوباس حساب میں کیجیے سو چاش کا مستحب وقت طلوع آفتاب اور نصف النہار عرفی کے ٹھیک بیچ کا وقت یو نصف النہار عرفی دے یو شرعی دے اگر دوڑو وقت اور حضرت دینا اس موقع پر ربع نہار سے نہار عرفی مراد ہے شرعی نہیں ربع نہار دا نصف النہار نہ نصف النہار شرعی نہ دے مراد بلکہ سدی نہ مراد دے عرفی نہ مراد دے وایي کې که نه بعضې خلک په دی کې دوکه شوي هم دي هغه نصف النهار شرعي نه یې د نصف النهار هغه مکروه وقت شمار کړی دی جو څه لوی څه بلا ټیم یې ویلی دی حالانکې هغه مکروه وقت نصف النهار شرعي نه وي بلکې نصف النهار عرفي وي ټیک ده فرق پکې وایي اوس د دې ځای پورې په دې خبره پوه شوي ٹھیک شو اوس راشه په پیدا صبح صادق 18 درجے زیر افق پر ہوتی ہے دا مخکې مختصر زندگی سے اختلاف ذکر کړی او دیر ته بیا وایي صبح صادق 18 درجے زیر افق پر ہوتی ہے یا 15 درجے زیر افق پر اس بارے میں علماء کرام میں 2 آراء بتائی جاتی ہے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق جس وقت سورج 15 درجے زیر افق ہوتا ہے اس وقت صبح صادق ہوتی ہے اور اس سے 3 درجے قبل یعنی 18 درجے زیر افق پر صبح کاذب ہوتی ہے جبکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اور حضرت بنوری رحمہ اللہ کا آخری فتویٰ یہ ہے کہ جب سورج 18 درجے زیر افق ہوتا ہے اس وقت صبح صادق ہے اور کاذب کا سارا سال ہونا ضروری نہیں ٹھیک شو نا پیار دوی پہ فتویٰ کی نکلیم دی چھے مفتی شبیر رحمت اللہ علیہ فرمائی چې موږ د هندوستان نه راغلو کله پاکستان ته آزاد ملکونو چې جدا شول دواړه ٹھیک شو نه نو دلته په کراچۍ کې دیره شو دلته د دغې 18 ډیګرۍ مطابق نقشې چلیدلې موږ د هغې مطابق لمونځونه کول وروسته بیا یو تحقیق پیش شو د رشید احمد لدھیانوي رحمه الله له طرف نه چې دغه ټیم دا صبح صادق نه دی بلکې دا صبح کاذب دی په دې باندې بیا موږ مشاهدات وکړل خو لیکن هغه مشاهدات زموږ دومره مکمل نه وو خو د مفتی رشید احمد رحمه الله د هغه قول باندې زموږ څه شرح صدر وشو او موږ بیا د دې مطابق فتوا ورکړه چې دا صبح صادق او عشاء دا د 15 ډیګرۍ مطابق وي وشو یو فتوا بیا لږ وخت بعد د دې متعلق موږ ځان بیا تحقیقات کړي او چې دوره لوی خلک د جوی موږ تحقیقات کړي خو بیا به ځان خپل مشاهدات او پورا هغه مطالعه مشاهدات به کړي بیا کنه وروسته بیا زموږ په دې باندې کلک شرح صدر وشو چې نوادر الفقه کتاب کې غالبا دا ټول واقع شته او دا غي په پتاوي شته نت باندې ملوي چې دغه 15 ډیګرۍ باندې صبح صادق یا عشاء دا ټیک نه دی بلکې په 18 ډیګرۍ چې کوم اول رالو کراچۍ ته او کومې زړې نقشې چلیدې حق نقشې ټیک او د 18 ډیګرۍ مطابق صبح صادق او د 18 ډیګرۍ مطابق عشاء ٹھیک شو لا دویم فتوی بیان او جو بالحال په دغه حالاتو کې
یعنی مثال په دغه قول برقرار وو، په دغه فتوا برقرار وو چې بنوري صاحب هم د دنیا نه لاړ، مفتي شفیع صاحب هم وفات شو، او دغه رنګې په 15 ډیګرۍ رشید احمد لودیانوي صاحب برقرار وو چې هغه هم د دنیا نه لاړ. پوه شوې؟ خو یو اختلاف د دوی په منځ کې څه شو؟ هغه پاتې او چې کله اختلاف د چا په منځ کې وي او هغه دواړه فریقه وفات شي نو بیا خو اختلاف ختمېږي نه که نه؟ ٹھیک شو نه؟ اوس که هر څومره څوک راولېږي چې یاره موږ دا اختلاف ختمو او اتفاق په دې کې راولو، نو شل پیرې به اتفاق به عملا به اتفاق راولي، خو د هغې هغه اقوال خو نه وروسته کېږي که نه؟ ځکه خو شته دی نه، خو په یو صورت کې کېږي چې خدای پاک بیا ژوندي کړي او راپاسې یو د خپل قول نه رجوع وکړي چې هلته به بیا ختم شي که نه؟ خو داسې خو نه شي کېدلی که نه؟ ٹھیک شو نه؟ دغه دوه قوله پکې دي. بیا چې د چا په کوم باندې شرح صدر وي جو الله بسم الله، ٹھیک شو نه؟ د کفر د اسلام مسله نه ده چې مثال یو په دې ګمراه کېږي او بل چې دی نو هغه ثواب پرې مومي، بلکې دواړه مشران دي او دواړو فقیهان دي او دواړه طرفونه ښه ماهران هم دي، نو د دواړو خبرې هغه زموږ لپاره صحیح دي، یو پکې مقلده نشته. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق جس وقت سورج 15 درجے زیر افق ہوتا ہے اس وقت صبح صادق ہوتی ہے، اور اس سے 3 درجے قبل یعنی 18 درجے زیر افق پر صبح کاذب ہوتی ہے. جبکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ بنوری رحمہ اللہ کا آخری فتویٰ ہے کہ جب سورج 18 درجے زیر افق ہوتا ہے اس وقت صبح صادق ہے اور کاذب کا سارا سال ہونا ضروری نہیں. دوی وایي چې صبح کاذب هغه ټول کال ضروری نه دی. ٹھیک شو نا؟ او هغوی داسې دا چې صبح کاذب دا ټول کال نه وي. ٹھیک شو نا؟ دا صبح کاذب هغه بعضو وختونو کې وي، بعضو وختونو کې نه وي. عام طور چې کومې علاقې خط استوا ته نږدې دي هلته ډېر وي، او چې کومې د خط استوا نه لرې دي نو هلته چې څومره دې لرې کېږي دومره صبح کاذب هغه مشاهده هم هلته کمېږي، هلته بیا لري. یہ اختلاف اور اس کے مکمل دلائل دیکھنے کے لیے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کا رسالہ صبح صادق اور پروفیسر عبداللطیف صاحب کا رسالہ صبح صادق و کاذب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. آج کل اکابر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ سحری تو 18 درجے زیر افق پر بند کی جائے اور فجر کی اذان و نماز 15 درجے کے وقت کے بعد دی جائے. اسی میں احتیاطی پہلو ہی ٹھیک نا چې پېشمنۍ بندې نو په 18 یې بند کړه، ځکه 18 ټایم مخکې راځي که نه، او د هغې نه 3 درجې بعد بیا 15 راځي، او 1 درجه نور تقریبا په 4 منټه کې توی کوي، نو 3 4 12 تقریبا 12-13 منټ فرق یې پکې. دا سحري پېشمنۍ مخکې بند کړه او اذان او منځ د 15 نه بعد وکړه، د هغې اختلاف نه به وځي، بالکل عمل به دې په اتفاقي وختونو کې راشي. ٹھیک شو نا؟ نماز عصر کا زاویہ ہر روز بدلتا رہتا ہے، اس لیے اس کی ہر روز تخریج ہوتی ہے جس کا طریقہ آگے آ رہا ہے. دمو ته کوي که نه؟ دا اړوئ د ځان سره چې لکه دمو ته وو. ٹھیک شو نا؟ یو 5-6 منټه دمو ته کوو، بیا بسې